سورة الفرقان آیت نمبر 40 صفحہ 579 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتوا أو بشكا دي ترشوي دي على القرية التي أغكل باندي أمطرت جوار ولشيو باغي باندي مطر السوء دير خراب باران أفلم يكونوا بس آيا نودي يرونها تلدلي وهغا بل كانوا لا يرجون بلك أميد نلردي نشورا دوا پس پاسیدو وإذا رأوك أو کلچی دیتا لرأوینی إن يتخذونك نننسیتا نورسا إلا هزوا مگر مزاقا أهذا الذي ويچی آيدها وكسته بعث الله إرالقل الله تعالى رسولا پیغمبر إن كاد نستيوچی ليضلنا گمراه کی دے منگا عن آلهتنا زمونگ دا معبوداننا لولا أن صبرنا فچر مونگ ٹنگ نوے عليها عبادت تهغي وسوف يعلمون موزردا چی دی بپویشی حين يرون العذاب کلا چی دی اوینی عذاب من أضل سبيلا يسوق زياد بلار دي أرأيت آياتا لدل هغا من اتخذ هغا كسجني وليدي إلهه خبل معبود أواه والخواهشات أفأنت تكون بس آياتكيجي عليه وكيلا فأغاني قهبان أم تحسبوا آيات قمان كوي أن أكثرهم يكسر ددي يسمعون أوري أو يعقلون يا داقل نكارخلي إنهم نددي إلا كالأنعام مگر پشاند زناورو بل هم بلك دوي أضل سبيلا زياد بلار دي داغينا بسم الله الرحمن الرحيم مخكني آياتنا مباركو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی تسلی ورکا چې دا کافران پتا باندې کوم اعتراضونه کوي نو دا اعتراضونه او دغه قسم تکلیفونه مخکینو پیغمبرانو ته هم رسول شوي دي د هغې په ضمن کې الله تعالی د نوح علیه السلام اشاره هغه ذکر کو د هغه د قوم دغه شان عادیان سمودیان اصحاب الرس د دې ذکر الله تعالی اجمالا وکړو اوس الله تبارک وتعالی فرمایي چې د کافران د عذابونو نه عبرت ناخلي قسمه قسم عذابونه الله تعالی په دې موجوده کافرانو باندې هم نازل کړي دي او نازلی پې او دغه شانتې د مکې مکرمې چې کم کافران مشرکانو په هغې باندې
د هغې نه مخکې چې څومره مشرکان او د پیغمبر علیه السلام مخالفینو په هغې باندې عذابونه راغلي دي الله تعالی فرمایي دی د هغې نه عبرت نه اخلي د ټولو نه سخت عذاب هغه په قوم لوط باندې راغلی دی الله تعالی د هغې عذاب ته اشاره کوي ځکه هغې ډېر ناروا کول خواهشات غلط استعمالول او د الله تعالی وحدانیت هم نه منلو او د پیغمبر مخالفت یې کولو نو الله تبارک وتعالی په هغې باندې څلور قسم عذاب راوستی یو دا چې د هغې ځمکه الله تعالی اسمان ته اوچته که دومره زیات اوچته که چې فرشتو د هغې د هغه ځمکې د چرګانو او د سپو د زناورو اوازونه اسمانونو کې اورېدلي بیا هلته نه یې پوټه راوغورځوله او بیا چې کوم دی نو دی په ځمکه کې دننه که او جبریل علیه السلام په یو چغه وواله غوږونو باندې چې کوم دی نو وینه راله زړونه یې وچوده دومره سخت عذابونه د کاڼو باران پې وشو دا سخت عذابونه الله تعالی ورکړي الله تعالی فرمایي چې دا د مکې مکرمې چې کوم مشرکان دي نو دی شام ته ځي تجارت دپاره په لاره کې صدوم علاقه راځي نو صدوم علاقه هغه د لوط علیه السلام د قوم علاقه ده په هغې کې اوس هم دا د عذاب والا ځایونه موجود دي هلته کې اوس هم یو د اوبو ځای دی هغه اوبه چې کوم دی نو باقاعده تورې دي ای باندې عذاب راغلی دی کاڼي هلته کې باقاعده تور دي حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی اکثر علما به راله نو ما ته به وي چې مونږ هغه ځای ته بوځه وی ما به بوتله خو ما به ورته وي کوزیږو به نه په لاره کې به تېرېږو موټر نه به تاسو وګورئ ځکه عذاب والا ځای کې کوزېدل ښه نه دي د الله تعالی عذاب پرې رانازل شوی دی نو د الله دغه ځای د الله تعالی دی خو لیکن دغه ځای کې غلط خلق اوسېده نو دغه ځای کې اوسېدل نه دي پکاره سې نه د الله عذاب بیا راشي نو بهرحال الله تعالی وایي د مکې مکرمې خلق هغه که مشرکان هغه عبرت هغه نه اخلي بلکې تا پورې ټوکې کوي او دا وایي چې لبیله دا کس الله تعالی پیغمبر نعوذ بالله راواستولو تا پورې مسخرې او ټوکې کوي او دومره کلک په دې کفر او شرک باندې ولاړ دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف دا ذکر کوي چې تاسو کلک شئ ټینګ شئ ګینې دا کس تاسو د خپلو معبودانو د عبادت نه هغه وباسي ان کاد لیضلنا عن آلهتنا قریبه ده چې دا کس تاسو ګمراه کي د خپلو معبودانو نه